بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو په ګرانۍ باندې به خبره ترې کوو، خو په دې به اوسه ضرور خبره ترې کوو. دا ډېر خلک په کمنټس کې یا په کال کې یا په مختلفو ویډیوګانو کې دا خبرې کوي چې یاره په ګرانۍ باندې ولې خبرې اترې نه کوې. نو په ګرانۍ باندې موږ د هغه ټیم نه خبرې اترې شروع کړي کله چې عمران خان صاحب د دې ګرانۍ بنیاد کېښودو، کله چې د IMF نه قرضه واخیسته او معاهده یې وکړله، او بیا په دغه دوران کې د سبسیډي ورکولو د دغه قرضې د دغه لاسلیک په تناظر کې هېڅ ضرورت نه و. د هغې نه پس چې کوم دی نو دغه ګراني مخې ته راغلله. نو په ګرانۍ مخکې هم خفه او اوس پې د هغې نه زیات انتهایي خفه یو. خو د دغې خبرو نه موږ یو خبر آغاز کوو چې د دوی مقصد دا دی چې د ملک څومره لتاړ وي، څومره خلک په ستونزو کې وي، او په دې صوبه کې چې څنګه د نن سبا غنم راځي وړه او پټیږي، په حجرو کې پټیږي، پته نه لګي چې په ګودامونو کې دومره پراته دي چې هغه چاله نه ورکوي. او په هغې باندې نن د جماعت اسلامي یوت چې د چارسدې په فاروق اعظم چوک کې کومه مظاهره وکړه، نو هغوی په دلیل سره دا خبرې وکړې چې چارسدې په ګودامونو کې اوړه پراته دي او خلکو له نه ورکوي، هغه ارزان اوړه، او د MPA او MNA حجرو ته ځي او مخوریزو خلکو ته. او بله ورځ چې کومه رشکه ګیره شوې وه، نو دا رشکې والا نه چې کله تپوس وشي چې دا اوړه چلته وړي، نو ویزا زه د ډیپټي کمیشنر دفتر ته وړم. دلته پولیسو له بیله رشکه خطاوي، دلته کې ادارو کې DC د دفتر کسانو له بیله رشکه خطاوي، او دغه شانتې MPA او MNA او د هغوی خپلو خپلوانو له چې کوم دی یا خپل خاص کم کسان دي هغوی له بیل وړه روان وي. نو د دې خبرې مقصد دا چې یو موږ ته دا خلک کال کوي چې یاره څه جواز نشته، ګراني یو ګراني. نو ګراني خو هم تاسو راوستې ده، او نن په دې صوبه کې چې د 13 ترمیم لاندې خیبر پښتونخوا دا اختیارمنده ده، او د دې د 22 نه زیاتو څیزونو باندې اختیار دی چې دا دوی ارزانولی شي او ګرانولی شي. خو دا اوړه خو په دې صوبه کې د دوی د انډر لاندې تقسیمیږي. نو دا اوړه یو خو د خوړلو نه دي، او چې د ډېر خلک ورپسې ګرځي په هفتو دیاړی ورپسې قضا کي، او هغه اوړه چاته نه ملاویږي. نو دا هغه بنیتي ده، دا هغه بوز دی چې قام څومره په ستونزو کې وي، په مسلو کې وي، نو دوی ورسره من غټیږي او قام ته پیدا نه ورکوي. ولې چې بغض یې دی او بنیتي یې ده. ادارې کار نه کوي، سزا او جزا شته دی نه، په څه باندې بروسه کولی شي نه، په صوبه کې حکومت نوم و نشان نشته دی، د سره څه خبرې په دې نه راځي چې یاره څه دي. هغه پریس کانفرنس یې کړو، په دې چې هغه پریس کانفرنس د کومو خپو لاندې که چې یاره موږ به د خپلو وسایلو لپاره چې کوم دی نو درنه ورکوو، دا به کوو، هغه کوو، هغه درنه هم ختمه شوه. دغه پریس کانفرنس دارې میاشت پوره کېږي او تر اوسه چې کوم دی وزیر اعلی صاحب د هغې څه ونه کړل. خو د دوی مطلب دا دی چې څنګه لیډر بهر ملکونو خلکو ته وایي چې پیسې مه رالېږئ پاکستان ته پیدا راځي، مقصد یې دغه دی. او دلته کې غلی دي، او دلته کې دا دی، او دلته هغه دي. یو ټکه خو یې پې ثابته کړې وه که نه، یو ټکه یې پې ثابته نه کړل، خو غل بس صرف دا خبرې به ورو، تقریرونه وایي، پریس کانفرنس وایي، چېرته یم په دې خبرونه چې قام له ما څه پیدا ورکړه، چې په دې درنو باندې او په جلسو باندې ما کومې پیسې لګولې وې. نو دا پښتانه خو په تا ډېر زیات اعتماد کړی پکار چې دا پښتونخوا خو ګلې ګلزار و، دلته کې د پنجاب نه زیات ارزاني وه، خو دغې ته څوک نه ګوري. نو ګرانو کتونکو یو خو د PTI والا د دوی د کارندو د هغه لونډو لپاړو چې کمنټس ته او کنځلو ته دې ته بس ډېر تکړه ناست دي، او دا به وي چې په 15,000 بورې چې پلار به په قطار کې ولاړو، او دا موړ به چې کم دی چې په 15,000 شي نو موږ به اخلو، او مشورې به دا راکولې چې روټۍ کمه کې نیمه کې شوګر هم دي چینی مه خورئ. او عمران خان صاحب به دا بیان ورکو چې ګراني دا زمونږ مجبوري ده، او پرویز خټک به دا وي چې وزیر اعلی چې ګراني د ګرانۍ نه بغیر دا ملک نه چلی. هغه بیانونه څه شو؟ یو خو ساده خبره کومه چې نن ګراني ده، نو دا دغه معاهدې د IMF سره چې کومه قرضه یې اخیستې، د ریکارډ قرضه چې کومه په 1 کال کې نه وه اخیستې شوې، هغوی دې په دې 4 کالو کې اخیستې ده. خو په دې صوبه کې د 10 کالو نه دا خلک په موږ باندې مسلط دي. خو زه PDM ته وایم چې تاسو سره احساس شته د دې قام، تاسو د خپلې تنخواګانې بندې کړې، خپل مراعات هم بند کړل، خپل وسایل هم بند کړل، خپل پروتوکول کې هم کمې راوسته،
خپلې عیاشۍ او خرچې هم کمې کړې، خپلې دورو کې هم کمې راوسته، صرف بقام قرباني ورکړي. تاسو به څه کوئ؟ تاسو دې قام له څه وکړل؟ بس روزانه به راځي او بس په ټي وي باندې به خبرې اترې کوي چې اکنامي داسې او معاشي لحاظ سره داسې او بس صرف دغه خبرې او خل نشته. دلته تا دې خلکو له روزګار ورکړی دی، کارخانې دې وله ورکړي دي، د روپۍ خو دلته قدر نشته. 200 روپۍ دیاړي د کله ملاویږي کله نه ملاویږي. په 2700 روپۍ باندې بوره وړه څوک واخلي؟ وړي چې چیني څوک واخلي؟ د ستاسو په وخت کې خلک د سکولونو نه ماشومان راویستل، دیاړو ته کېنو، لوټلو ته بوځي، هغوی ته 50 روپۍ 100 روپو ضرورت دی. د تعلیم شرح کې څومره کمې راغې، هر کور ته غله ځي، خلکه کټ هم پټوي او منګې هم پټوي او پتیله هم پټوي. او په صوبه کې چې نن سبا د سنیچنګ دا کومه سلسله روانه ده، خلکو نه موبایلې، کیمرې، دا سرعام چې کوم دی لوټ کېږي، لوټ مار روان دی په دې صوبه کې، قلنګونه روان دي. د پی ټي آی بنیتي د پی ډي ایم سره ده، زور چې کوم دی نه قام له راځي. تاسو خو دې قام ته څو ښایې که نه؟ او نن د ناستي ضرورت دی چې یو ځای کښېنئ. نو دې وخت کې ګرانو کتونکو خو دوی وایي چې 8 بجې د مارکیټونه بندوي. دا فیصله خو کوي، خو دې سره دا پی ډي ایم یا د حکومت او وفاقي دی، هغه صوبایي دی، هغوی دا فیصلې وکړي چې موږ به راتلونکي د الیکشنه پورې تنخواګانې نه اخلو، دفتر بند دی، په دفترو کې اے سیګان بند او هغه اے سي چې ګرم هوا کوي، هیټرې بند دی. تاسو هم څه اعلان وکړئ که نه؟ خو قام تباه دی او بیا پکې غریب زیات تباه دی. خو زه دې غریب ته یم چې خپل ځانونه وپېژنئ، خپل ځانونه وپېژنئ او دا خلک هیر نه کې. دې خلکو سره ډېر اختیار دی، ډېر څه کولی شي، خو بنیتي یې راغستې ده چې قوم په مسلو کې وي نو دوی به خوشحالیږي او بیا به درته وایي چې هغه ګرانیم کتله. خو چې تاسو هم ورته ووایه چې حکومت خو ستاسو که نه، تاسو مالک له سارزاني راکړه، تاسو سره چې دونه وسایل یو میاشت تنخوا م اخیستې، پرېښې خزانې ته. نن په صوبه کې ویسه نشته، صوبه قرضدار دی، نن پیسې چېرته لاړې؟ په ترقۍ خو هم نه لګي. خو زه دې ټولو حکمرانانو ته وایم، خو پی ډي ایم دی خو پی ټي آی والی، دا وخت نه ستاسو د جلسو دی، نه د درنو دی، نه د دغې خبرو دی چې هغه هم ګیر کو دی پرېښوده، بس صرف دا خبرې به رواني، آډیو ویډیو په هغه کیس دی. په دې کیسونو څومره پیسې لګي، د چا نه هم ټکه ثابته نه کړو، بس عدالتونه چې کوم دي نه هغوی خپلې فیصلې دي او دلته کې چې کوم دی نو د بیروکراټ او د ادارو خپل کارونه دي. د قام فکر چا سره نشته دی. دې وخت کې چې دا کومه ګراني ده، اوس زما دفتر ته یو زنانه راغلې وه، 2 بچي وو، یتیمان وو، وي د شپې په څه طریقه باندې وده کړم، هغې له ما د 1 بوجۍ وړو پیسې ورکړلې. ما چې د هغې احساسات وکتل او خبرې مې واورېدې نو ډېر زیات خفه شوم. خو بیا هم د الله پاک لاک شکر دی چې زه 1 بوجۍ وړی خو زما نه یوړل. روټۍ نه بغیر ګزاره نه کېږي، خو سپوره خوري، خو د اوبو سره خوري، خو د ګوړې سره خوري، خو د چینو سره خوري، خو د پیازو سره خوري، خو د ټیپر سره خوري، خو د ګازرې سره خوري. نو سپور به سردار څه غوړی شي، خو د وړو نه بغیر نه کېږي. او نن وړه د اور په بیه دي، دا خلکو اوسان خطا شوی دی، نو ژوند ډېر سخت شوی دی. الله پاک دې د غریبانانو په حال رحم وکړي او الله دې دغه خلک ذلیل او رسوا کړي کوم چې د غریب قام سره دوکه کوي او پراټ کوي او د خپلو مفاداتو لپاره په دې ملک کې لګیا دي او د کرسو جنګ کوي او د قام فکر ورسره نه وي. نو خدایه دوی د نور د هدایت دعا نشته دی. چې څوک ومي دوی چې د قام سره څه وکړل. او نن ګرانو کتونکو چارسوي په فاروق اعظم چوک کې چې جماعت اسلامي والا یوت والا کومه لویه مظاهره وکړله، نو یقینا دا د ستایلو ده. په دې وخت کې راوتله او دغه ادارو فواد خان ته په دې کې شکریا ادا کومه چې تکړه کس دی او دغه پوډ محکمه چې کومه ده یا دلته چې په دې سرکاري ادارو باندې څوک راشي او چاپي دي پې ووایي چې په دې ادارو کې څومره وړو څومره مواد پراته دي او څښا کېږي، خو قام لی نه ورکوي. د چاپ ایمیدار څه بند کړي دي، دا صرف د 400 خبره کوم، دغه شانتې د نوخارو، مردانو، ملکن ډیویژن او د پېښورو د هغې خبره نه کوم. دلته کې موږ هر څه وینو، نو ځکه تاسو سره شریکوو. انشاءالله بل پروګرام کې بیا راځو.